اخر ټرمپ هم دا خبره ومنله چې اسرائیل د ایران مقابله نشي کولی او په دې جنگ کې به اسرائیل شکست خوري. ټرمپ خو کلیام دا خبره ومنله. ایران ولې دومره طاقتور دی په اسرائیل باندې؟ اسرائیل ولې چیغې خیږي؟ اسرائیل ولې د امریکا نه مدد غواړي؟ نو په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوو او ټرمپ چې څه خبرې کړې دي د اسرائیل او د ایران حواله سره د جنگ حواله سره ادر سره هم په دې ویډیو کې مکمل شریکوم. ټرمپ ویلي دي چې اسرائیل څه غواړي نو هغه اوس نشي کېدی. ټرمپ ویلي چې اسرائیل سره دومره پاور نشته دی، اسرائیل سره دومره طاقت نشته چې هغه د ایران د ایټمي طاقت نه منع کړي. اصل کې کوګوره نو اسرائیل او امریکا دواړه دا خبره غواړي. اسرائیل او امریکا د دواړو دا پلانینګ دی او دواړه وایي چې اسرائیل او امریکا دا غوړې مرګري دي. خا اسرائیل او امریکا وایي چې ایران د اټم بم نه جوړي. د ایران د اټم بم نه یریږي. په دې وجه ته یریږي چې سبب ایران باندې موږ خپل بدمعشي نشو کوله. سبا کې ایران ته موږ سوایو د اټم بم خله به زموږ مخې ته راډولي او ټرمپ سبا نه کوي. ټرمپ عالمي دنیا ته ټول دنیا ته وایي ټول ملکونو له چې زه نه غواړم چې ایران د اټم بم جوړ کړي. ځکه اټم بم په یو ملک کې جوړېدل دا د امن خرابتیا لپاره د مطلب په خطه کې یا په دنیا کې بې امني راوستي شي جی. نو ځکه ټرمپ وایي چې ایران، ټرمپ هم وایي او اسرائیل هم وایي چې ایران دغه نه جوړي، اټم بم نه جوړي. په مستقبل کې د اټم بم خلا زموږ طرف ته کول شي. امریکا خپل دا اعتراف وکړو چې ترسو مونږه د اسرائیل نه مدد نه وی کړي، ترسو مونږ اسرائیل سره نیو یوځای شوی، ترسو مونږه د اسرائیل مدد نه وی کړي نو اسرائیل دا جنگ د ایران نه نشي ګټلې. ټرمپ ویلي دي چې مونږ به اسرائیل سره د مذاکراتو کوشش کوو. مونږ به پهله کوشش کوو چې د اسرائیل او د ایران مذاکرات وشي او ایران باندې چې کوم شرایط خودري چې د جوهري توانای نه ځان رو باسي د اټم بم نه جوړي نو دا جنگ به ختم شي. نو مونږ به کوشش کوو چې ایران په دې خبره کنوینس کو چې د اټم بم نه جوړي. نو بیا به مونږ کوشش کوو چې مذاکرات وکړو. لکه دا نه وایي چې ځکه د ټرمپ یا اسرائیل دا نه وایي چې ځکه د ایران نه جوړ کړي. ټول دنیا جوړ کړي، ټول دنیا خو نه خو لکه پشمار ملکونه چې سره اټم بم دي نو لکه دغه ملکونه جوړ کړي. خیر د ایران هم پکې سي خو نه دی دا نه وایي. ټرمپ 2 هفتې وخت ورکړی د ایران له چې 2 هفتو کې موږ پتا حمله کوو، 2 هفتو کې موږ فیصله کوو. اوس 2 هفتې وخت ټرمپ ولې ورکړی یا 2 هفتو کې د حمله تیاری کوي؟ ځکه د امریکا نه خو د ایران نشي هټ کولی. دی به خامخا راځي د عرب ملکونو کې چې د کم یډې د غزي نه به ایران ټارګټ کوي. خو دلته سوال غټ دا پیدا کیږي چې د عرب ملکونو به امریکا ته اډي ورکړي کنه غټ کوېسچن دلته دا رسیږي. ټرمپ ایران ته دمکی هم ورکړی دا چې کومه خبره ایران ته ټرمپ ویلي دي که چېرې تاسو د امریکا په اساسو باندې حمله وکړه نو بیا به غوړې د ستاسو خیر نه. بیا چې مونږ کم کاروایی کوو که نه مونږ کم جوابي کاروایی کوو نو هغې له به بیا دنیا حیرانېږي. ټرمپ ویلي دي چې ما د پاکستان او انډیا جنگ چې کوم دی هغه ما هو ودرولو، جنګمندۍ اعلان ما کړی او ما له د امن ایوارډ هم راکړی شي. ټرمپ خپل د امن د ایوارډ ډیمانډ کړی چې ما له د امن ایوارډ راکړی شي. یو طرف له وګوره دا داسې دوګنا پالیسي خلک دي چې یو طرف ته خو د امن ایوارډ غواړي او بل طرف ته ایران ته دمکی ورکوي چې زه په تا حمله کوم. نو ته څنګه د امن ایوارډ غواړي چې یو طرف ته تاغله دمکیانې ورکې د جنگ نارې وخی او بل طرف ته امن ایوارډ غواړي؟ خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو دی حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ.